رسول الله مبارک بیان فرمایي چې کله زما امتی روزه ونیسي نو زما امتی ته الله رب ذوالجلال 5 خصوصیت داسې ورکړي دي چې هغه الله رب ذوالجلال نور امتونو نه ورکړي. اول خصوصیت زما د امتی دا دی چې دی کله روزه ونیسي او د خولې نه بدبویي روانه شي نو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي خلوف فم الصائم دا روزدار د خولې بدبویي اطیب من ریح المسک عند الله وای د خولې بدبویي چې کوم دا پنځ د الله باندې د روزدار د خولې دا بدبویي د مشکو نه بهتره ده. نو دغلته محدثین وای چې د خولې دا بدبویي ولې دومره بهتره ده؟ نو د دې احادیث ګڼ توجیهات محدثینو کړي دي چې یو خدا دا چې د خولې دا بدبویي به راغستل شي پر ورځ د قیامت باندې او دله به ثواب ورکړي کی. دویمه توجیه پکې وای دا چې کله دې د قبر نه راپاسي نو د خولې نه به یو ښکلې خوشبویي روانه وي چې هغه خوشبویي ته به مشکم نه رسیږي عطر به ورته نه رسیږي. او یو درېمه توجیه چې هغه صوفیه کرام کوي عاشقان کوي او عاشقانه توجیه دا وای دا په دنیا کې الله رب ذوالجلال ته محبوبه ده لکه یو څوک چې د چا خوښ وي نو د هغه هر ادا په محبوبه لګي. نو وای دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د خولې دا بدبویي چې انسان له تکرک ورزي په خپل هم نشي بوی کوله خو الله رب ذوالجلال ته د روزې د وجه دا انسان دومره محبوب شي دومره زیات خوښ شي چې دغه ګنده بدبویم الله رب ذوالجلال ته د مشکو نه زیات محبوب وي. دا د روزې برکت دی. دا خصوصیت امت محمدیه ته الله پاک ورکړی دی. او دویم خصوصیت چې امت محمدیه ته الله پاک ورکړی دی او بل امت ته وای نه دی ورکړی. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي وای په دریاب کې میان زما د امت روزدارو د پاره دعاګانې کوي د بخشش دعاګانې کوي. نو دلته محدثین وای چې دا دویم خصوصیت چې په دریاب کې میان ورله دعاګانې کوي دا رسول الله مبارک ولې یاد کړل؟ کله چې دا انسان نیک عمل کوي نو دا د الله په نسبت باندې محبوب وګرځي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله رب ذوالجلال بیان فرمای هغه خلق چې دوی نیک عمل کوي نیکی کوي دل دوی د پاره به الله رب ذوالجلال محبت وګرځي په دنیا کې. او کله چې الله رب ذوالجلال د یو کس سره محبت او مینه ولري نو جبرئیل علیه السلام ته وایي چې جبرئیل علیه السلام پلان کې بنده زما محبوب بنده دی په اسمانونو کې اعلان وکا پزمکه باندې اعلان وکا. جبرئیل علیه السلام اعلان وکي دا پلان کې بنده د الله محبوب بنده دی. اسمانونو والا ور سره مینا شروع شي د زمکه والا ور سره مینا شروع شي د زناور ور سره مینا شروع شي د دریاب د زناور پورې الله رب ذوالجلال د دغه انسان سره د دغه سيزونو محبت او مینا راوړي. نو محدثین وای د دریاب دا زناور د دریاب دا میان زکه یاد کړی شو چې الله رب ذوالجلال دې انسان سره دومره محبت کوي چې د اوچ زناور پریدا انسانان پریدا ملائک پریدا جنات پریدا هغه د دریاب زناور هم دې روزدار سره محبت کوي او دته د پاره دعاګانې غواړي. دا د امت محمدیه خصوصیت دی. او دریم خصوصیت د امت محمدیه د پاره الله رب ذوالجلال دا ګرځولې دي
چې د ده دپاره جنت ښایسته کېږي. هر ورځ چې کله د رمضان المبارک اوله شپه شي، لکه ما تاسو ته مخکې وویل حدیث مبارک، نو د جنتي دپاره د امتي محمدي دپاره دا جنت ښایسته کېږي. دا خصوصیت د بل امت وی نه دی. او څلورم خصوصیت آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی چې کم سرکش شیطانان دي نو په دې میاشت کې هغه وتړلی شي. کم چې سرکش شیاطین دي هغه چې مسلمان د سره نیک عمل ته نه پرېږدي، هغه واړه ګورې اوس هم کولی دي. په رمضان المبارک کې هم واړه کولی وي. تاسو لاړ شئ، څه د قصاب په دکان کې ناست دي، څه د سبزو والا ته تللی دي، او څه د یو دکان ته او څه بل دکان ته، دغه واړه شیطانان یې پرېښودي دي. نو دې وړو موږ په دې رمضان المبارک کې دومره تنګ کړي. یو څیز یې په یو ریټ باندې دی، بل په بل ریټ باندې دی. قصاب له چې ورشي وایي ریټ بدل شوی دی. کم دا غیر دونو ملکونه دي، هندوستان ته لاړ شه دغه شانتې، هلته ورپسې روس ته لاړ شه، یا دغه شانتې یورپي ملکونو ته لاړ شه، هغوی پیکیجونه ولګوي د مسلمانانو دپاره چې دا سیز به په سل خرڅېدو، خو روجهدار دي مسلمانان زموږ په دې ملک کې اوسي، دغه سیز وله په 50 ورکه. او زما مسلمان ملک چې زه ځان ته مسلمان وایم، روجه مې هم ده، دا قصابان چې دي دا هم روجې نیسي، او دا سبزو والا هم روجې نیسي. ګورې دا بازار کې چې څومره خلک دي دا ټول روجو والا دي. نو شیطانان خو الله پاک تړلی دي، سرکش شیاطین. نو دا واړه شیطانان یې دقلته پرېښودي. په روجه په خوله باندې به وایي نه غوښه ګرانه شوله، په ټول کال کې غوښه یو ریټ، چې کله د روجې میاشت راشي غوښه بل ریټ. او چې کوم ورپسې حکومت لګولی دي، پرون موږ قصاب سره خواته ولاړو راغلل، تصویران یې اوښکل ورته وایي کلي ولس به کوو. ګورئ د دوی هغه خپل پین کوډونه دي، ورته وایي خپل کلي ولس به وایي کوو، او وایي دلته خیر دی سرکاري نرخنامه ولګوه، کو عمل پې کې وکړو نو خو خیر دی ویې لګوه. نو مطلب څه شو؟ د غوښې نه جالۍ ته وکړه، په دې باندې وایي دوړه لګي، ځکه وایي روجه ده که نه، د دوړو ډکه غوښه خو مسلمانان نه خوري که نه، خو د 800 او 900 روپو کیلو غوښه پې په 1200 خیر د خرڅوه، څه به کې. نو سرکش شیاطین په دې میاشت کې وتړلی شي، مکمل وتړلی شي، او د جنت دروازې کولو شي او د جهنم دروازې بندي شي. او پنځم خصوصیت آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې په دقه شپه باندې کله چې دا رمضان المبارک اخیری شپه شي، نو الله رب ذوالجلال د روجهدارو مغفرت وکړي. دا پنځم خصوصیت. نو صحابه عرض وکړو چې رسول الله مبارکه دا به د لیلة القدر شپه وي. نو رسول الله مبارک او فرمایل چې کله مزدور مزدوری وکړي نو هغه ته مزدوری په هغه ټیم باندې ملاوېدل پکار دي، نه لیلة القدر نه چې روزې ختم شي د ته به د دې اجر ملاوي. دا پنځه خصوصیات امت محمدیه له الله رب ذوالجلال په دې رمضان المبارک کې ورکړي. نو رمضان المبارک الله رب ذوالجلال را باندې راوستله د رحمتونو برکتونو نه ډکه میاشت. خو د پاره د دې الله رب ذوالجلال بیان فرمایي لعلکم تتقون، د پاره د دې چې تاسو پرهیزګاره شئ.